تر خپل شهرت د پر دین او ایمان تم چټي ورکې بشک ورکوي او کم از کم دیوبندیت ما بدنامه او د الله بنده ستا حیثیت بیا دی کتاب در سنشته په کتاب نه پوهیږي په دلیل نه پوهیږي په استدلال نه پوهیږي یاره دغسې خلک هم شته دومره نه کلیپ چې د بلال سره یو فکس یو بل ته ټلیفون کړی فکس خبرې د هغې نه مخکې د یو بل سره وایسونه شوي دي ما سره شته دی څوک چې کله هم غواړي زه ورته پیش کولی شم چې د یو بل سره مشوره کوي چې کال به وکړو زه به دا ویم ته به دا وې هلکه بدوخته نو خو تا ته ټولو ته کافران وایي علماء دیوبند ته جمعیت علما ته تر هغسې سړي او پرون خو تا زره پوره علماء دیوبند ترجمان ګڼله نن زه نه پوهېږم په څه باندې الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو نن 26 مئی 2025 دی زه یو څو خبرې کوم د حکیم غلام فرید صاحب په باره کې چې خلک ورته مفتي غلام فرید وایي عالم مفتي خو نه دی خو زه اوله کې د خبرو د وضاحت نه مخکې ټولو اهل باطل چې څومره د علماء دیوبند مقابله کې دي که پنجپیریان دي غیر مقلد دي څومره چې دي هغه ټولو ته زه اول کې پیغام ورکوم چې غلام فرید یا دغه سره دوه درې کم ملګري ورسره دي د یاد وساتي هغه قسم کوي مخکې مونږ د باره کې وضاحتي بیان کړو پوسټ هم ورکړو چې غلام فرید چې څه هم کوي چا سره مناظره کوي مباحثه کوي ټلیفوني کارونه کوي دا به د هغه ذات پورې محدود وي د هغه ذات سره به تعلق ساتي علماء دیوبند ترې څوک هغه نه منسوب کوي څوک هم مونږ بار بار دا ویلي علماء دیوبند ذمه دار جماعت الحمدلله نماینده جماعت د علماء دیوبند هغه نوجوان احناف دي تمام اکابر علماء تر اوسه پورې د 15-14 کالونه د خپل نماینده جماعت تسلیم کړی دی او په هغې باندې اعتماد کړی تر دې پورې دغه حکیم صاحب هم چې کله دوه درې ځګونو کې خلکو ګیر کو نو دیم مونږ پسې راغلی او تر اوسه پورې دم په مونږ باندې اعتماد کړی دی نو زه اهل باطلو ته وایم چې تاسو سره د سره بحث مباحثه څه شی وي هغه به ستاسو د ذاته پورې تعلق ساتي څوک دې هم دا علماء دیوبند ته نه منسوب کوي برای مهرباني دویم زه د مسلسل دی لګیا دی زما خو د باره کې لبکشایي نه کوله بیخي د نوم مې ناغسو ځکه زه اکابرو منع کړم روژه کې څه مسایل راغله بیا د دارالعلوم حقاني نه یو مشر شیخ ما سره رابطه وکړله وټساپ کې دغه یې وکړو د مدینې منورې نه چې بالکل ته ته نه جواب ورکړي نه د نوم واخلي ورنه کې بس موږ ترتیب جوړ کړو کتابونه هم راغستي ورتلو بس علاج هم ورله کوو خو بهرحال نورو ډېرو اکابرو زه منع کړی وم چې د به نوم نه اخلي اوس بیخي د مجبورۍ تحت شوله چې مسلسل د سړی تجاوز کوي او د باطلو د مضبوطولو دپاره زموږ په خلاف یقین وکړه د یهود او نصوارو سره هم ودرېږي زموږ په خلاف د هغې څه وجوهات دي هغه زه وروسته وایم خو دومره ووایم چې غلام فرید چې دا خلک ورته مفتي وایي دی حکیم دی عالم مفتي نه دی که تاسو ورته عالم مفتي وایي یو طالب ورته ورولېږئ د ولا ثاني یقین وکړه مضاف مضاف الیه موصوف صفت غریب دی پېژني فعل فاعل نه پېژني دومره د عربي یو کتاب ورته کېده په خدای که یوه کرښه دې وویله او تا ته فعل فاعل نشاندهي وکړله مضاف مضاف الیه ستاسو را مخې ول به یې مولا تسلیم کړه یقینا دویم نمبر دا سړی د شهرت دپاره هر هغه څه کوي چې دته امید چې په دې شهرت میلاویدی شي زه وروسته د هغې وضاحت کوم په هغې کې که د چا تایید وي د چا حمایت وي مثلا تاسو ګورئ د حضرت مولانا مفتي پیر ګوهر علي شاه صاحب مخکې به ده ورته مشرک او بدعتي ویله باقاعده کلیپونه موجود دي مونږ سره به موجود نن چې د ده د فایدې خبره راغله هغه مفتي صاحب یادوي چې زموږ مشر دی هغه د مشرک او بدعتي ټاپې ته هیر دي دی به زه د علماء دیوبند نماینده ګڼلم باقاعده په خپل پیجونو نه ویډیوګانې په دا شي ورکړي چې زما سره اختلاف دی یاره دا پسې نه پوهېږي او دا نه دی او چا مشر کړی او چا راوستی نو تا نه خو موږ دغه نه غواړو چې ته خو بهرحال د ده انداز ده دریم منیر شاکر خبره چې راغله ما ته خپله وویله چې د بنوري ټاون فتوا راکړه زه له هغې نه فتوا ولیکم خپل اهلیت یې دغومره و چې د دې فتوې جواب نشي لیکلی بیا دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته تللی دی هغوی ته یې ویلي چې ما تاسو د په کفر فتوا راکړئ د مشرانو میسجونه وایسونه درته غږولی شم چې چاته ورغلي دي هغوی ما ته ویل دا خو خبیث دی که نه روژه کې ما ته ویله چې پرون هلته راغلی موږ نه فتوا وغوښتله نن د هغه په دفاع کې ولاړ دی د منکر حدیث یعنې دا خو زه مثال په طور وایم دغومره شهوت پرست دی یو سړی چې په دغومره په شهواتو کې ورغرق شي یقین وکړه دې سړي امید نشي کېدی چې د خاتمه په ایمان باندې وشي دویم نمبر مونږ هم ورسره تعلق و یو تعلق یې د هغه وخت نه جوړ شوی و دوی به په د اپ ام باندې مسلې کولې سرکاري و هغه وخت کې نو د میچنۍ ته یو جرګې ته لاړو غیر مقلد په سره د کتابونو راله خیرات خلف الامام مسلې کړو ما ته کار لوک ورنه تعارف ما سره ما ته ته کوم ځای کې مېدل چراغ نو دومره ګډوډ شو هغه ډاکټران هغه ملګري ورسره ما ته دا خو په حدیث پوهې کې ما ته کېنه سلام کلام وکړه کېنه پوهې به بیا در وجه ته مناظره جوړه شو زه د بوت لمو میچنۍ کې مناظره ما وکړه مناظره خو نه شو بهرحال مونږ لاړو خو
هغه تعلق مونږ به سنه ست توجه هم ورکړو. مونږ ورته ویل چې د د زړه د دغه لپاره ساتلو دپاره مو ورته چې ستا په فقه کې مطالعه شته جزئیاتو باندې پوهېږي. کله کله به مونږ هم د زړه دپاره یوه مسله ور ولېږله، آبي مسلې به مونږ صاحب دا مسله څنګه ده، د به راته جواب را دا به صرف په دې خاطر باندې و چې دا اصل مونږ ورته تر فقه لاین کې اوسېږه دی خو عمله سه ځکه مونږ ته به درو چې قدمونه خوا د اخیستو کوشش کوي او د اهلیه خو د بدنامۍ ذریعه جوړېږي. تاسو بیا وکتل مثلا څو واقعیات دغسې راغله، د سیپیانو پسې دی لګیا شو، نو سوپیان پسې سره د کتابونو کور ته راغله، نو چې دا په ټکي پوهېده نو هلته یې راایسار کړو، د پاسه یې ووهو، ویډیو وایرل شوه، د اهلیه خو بدنامي وشوله. بیا ما ویډیو ورکړه، د په جواب کې هغه سیپیان راغله، بیا ورسره جرګه وکړه، قصه مې څه وشوله، دنیا کتلې وه هغه. دویم بیا په علم غیب باندې د مناظره بیا جوړه کړه د بل چا سره، بریلیانو سیپیانو سره. دغسې حالت دی، سهار له مناظره د شپې ما ته کال کوي چې د هغوی سره څه دلیل دی. په علم غیب هلکه ستا سهار له مناظره ته دا پته نشته د هغوی څه دلیل پیش کوي. مولانا عبدالرحمن حفیظ صاحب ناست دی، هغه ته یې کال وکړو چې یاره په دې موضوع څه کتاب دی. هغه ورته ازالة الریب د امام اهلسنت واخله. سهار له مناظره د شپې دا قصه خوانۍ ته کتاب اخلي، اوس به شپې مطالعه کوي، دا به تیاری کوي. نه په کتاب پته شته، نه د موضوع پته شته، نه د دعوه جواب دعوه پته شته، نه اصول، هیڅ شی نشته. مناظرې میدان ته راځم. بیا تاسو بلال سره مناظره لږه چیلنجونه ورکول، زموږ ورسره خبره شول، مینس کې دی راغی، مونږ بلال ته توجه نه ورکول، نه هغه د دې حیثیت لرو چې مونږ د نوم واخلو. دا راوستو ځان سره کېنو، هغه بحث چې ته کوم وکړو یقین وکړه چې بیخي هغه بنیادي ابجدونه هم نه وافقې په غالب باته هم نه ورتله. پلانکي کتابونو باندې غلط بیاني درو د الله باندې تر خپل کتابونو هم دغومره نه خبرو په دې چا سره مناظره کې. حتی چې مولانا عبدالرحمن حفیظ صاحب حفظه الله تراغه زما تیاری وکړو چې مفتي صاحب درنه خبر نشي. مانا خو بس دا ټولې قصې چې وي دا راغلې مخې ته، په هغه بنیاد باندې مونږ دی وساتو، هغه خپل تعلق هم کمزوری کړو، ځکه مونږ چې دا خو د اهلیه لپاره د بدنامۍ ذریعه د ظالم جوړېږي، نه په خپله بې عزتۍ پوهېږي، خپله خو ستا عزت شته یا نه، خو اهل حق بدنامۍ. بیا د دغه دوران کې چې مونږ پسې پوسټ وکړو د بلال له واقعې نه پس، نو د بلال سره زموږ مناظره بیا جوړه شوه، ځکه خبره خو میدان ته راغله. بلال ته مونږ ویله چې یا خو زموږ ځای ته مناظرې ته راشه، مونږ درله دا منظمه درکوو، یا تر خپل پنجبیریانو ځای راکړه. نو بلال دې ته هم نه و تیار چې خپلو کسانو ځای راکړي، دې ته هم نه و تیار چې زموږ ځای ته راشي. دا دومره بدبخته انسان دی، یقین وکړه چې د اهل حقو په مقابله کې چې هغه جمعیت العلماء اسلام والا ته کافر ویل، د هغه سره ودرېدو، سازواز یې جوړ کړو. ما ته چې پته ولګېده چې اوس پنجپیریان تختي، بله هېڅ لار نشته دی. زه لاړم په ده مې لاس واچوم، ته خو مفتي اعظم KPK قسم د استهزا په طور مې ورته ویله، کلیپ یې جوړ کړو. ما ورته بس څه خبره خو نشته دی، د ده په ځای کې دا دومره بېوقوفه سړی دی. تیار شو، ما ته وایي که غواړئ په دې مناظره کې وایي ښه تعزیر به ورکړو، سزا به ورکړو، دې پورې بیا دی تیار. ما ورته نه بس مناظره دې ته نه ویله کېږي، چا له سزاګانې ورکوو، بس مناظره ده، علمي بحث به وکړو، آینده به باطل په تا باندې اعتماد نه کړي، دا شی پرېږده. بیا هغه مجبورۍ د وجې نه زموږ د سره دوباره تعلق بحال شو. بیا دا مناظره چې دا دومره کمقله سړی دی، دومره شهوت پرست دی، د بلال مناظره چې وشوه در خپل پیج نه فیصله شیر کړله چې بلال اصولي طور شکست خوړلی دی او زموږ په حق کې فیصله وکړله. نن چې زما سره بیا اختلاف راځي، بیا کوي نه، دوی خو بېللي ده او دوی خو خبرونه اوښتي وو.